بسم الله الرحمن الرحيم. قوله بالضرورة إشارة إلى أن هذه القسمة بديهية لا يحتاج إلى تجشم الاستدلال كما ارتكبه القوم، وذلك لأن إذا رجعنا إلى وجداننا وجدنا من التصورات ما هو حاصل لنا بلا نظر كتصور الحرارة والبرودة. وليس برون منغا متن کې دا خبره کړې و چې علم په دوا قسم باندې دی، یو ته تصور ویل کېږي، یو ته تصدیق. ان كان اذعانا للنسبة فتصديق والا فتصور، او به تصدیق او تصور بالضرورت دو اقسام ته تقسیم دي، یو ته ضروری ویل کېږي او بل ته اکتساب بالنظر ویل کېږي. بالفاظ دیگر تصور و تصدیق هر یو دو اقسام ته تقسیم دي، یو ته بدیهی ویل کېږي او بل ته نظری ویل کېږي. بے نظر چاته وایي د هغې تعریف یې کړی. تاسو لږ ترجمې ته متن کې غوږ کېدی ښه. موږ ویلي العلم ان کان اذعانا للنسبة فتصدیق، علم که چېرې دا اعتقاد د نسبت خبري و نو تصدیق دی، و الا او که چېرې اعتقاد د نسبت خبري نه و نو بیا تصور دی. بیا مې ویلي ویقتسمان بالضروره، دا تصور او تصدیق حصه رخلی، هر یو بلې دواړو کې حصه رخلی. بالضروره بداحتن، بالضروره معنا بداحتن بدیهی طور باندې تصور او تصدیق حصه رخلی. الضرورته د چا نه حصه لري؟ د ضرورت نه، بداحت نه. یعنی تصور هم بدیهی کېدلی شي، تصدیق هم بدیهی کېدلی شي. والاکتساب بالنظر، او د اکتساب بالنظر نه حصه رخلی. تصدیق هم بدیهی نظری کېدلی شي او تصور هم نظری کېدلی شي. دا خبرې هم کړې وې که نه، مخکې پسې لاړ شئ. زه هغې له به وروسته ورشو، لاندې راکوشئ. قوله بالضروره اشارة الى ان هذه القسمة، تاسو لږ بره وګورئ مولوي صاحب. مسله شارح دا کوي چې ماتن ویلي ويقتسمان بالضروره، تصدیق او تصور بدیهی او نظری ته بالضرورت تقسیمیږي. بالضرورت مطلب بداحت سره تقسیمیږي، بدیهی طور باندې. لہذا دې دپاره دلیل ته ضرورت نشته چې تصدیق او تصور ولی بدیهی او نظری ته تقسیمیږي. تصدیق او تصور چونکہ بالضرورت تقسیمیږي، بالضرورت مطلب بداحتن بالبداحت تقسیمیږي بدیهی او نظری ته. نو کوم شی چې بدیهی هغې کې دلیل ته ضرورت وي، نو دې کې دلیل ته ضرورت نشته چې تصدیق ولې دوه اقسام دي او د تصور ولې دوه اقسام دي. هیڅ دلیل ته کې ضرورت نشته. پوه نه شولې پې. البته بعضې خلکو لکه قطبي مولا هم دا قصه پوره اوږده ذکر کړې، رړه بله پې وشي. هغې وایي ټول تصورات چې دي هغه هم دغه شان وایي. تصدیق بعضې نظري بعضې بدیهي تصدیقات، تصورات هم بعضې نظري دي او بعضې بدیهي دي. او بس وایي دا خبره چې ده وایي دا بداحتن نه ده، وایي دا خپله نظري د دې لپاره دلیل ذکر کې. وليس الكل من الكل بدیهي که یادی ته ابې وایي ولا نظري الا لازم الدور او التسلسل. به دور او تسلسل لازمي او دې کې پسې به قصې پورې والی دي. زمونږ ماتن باغو رد کوي یار تصدیق که تقسیمې که تصور تقسیمې دوه اقسامو ته دا بدیهي خبره ده، دې کې دلایلو ته ضرورت نشته دی. پوه شولې پې. بهرحال څوک ورته نظري وایي او دلیل بیانوي، نو هغو دلیل خلاصه دا ده وایي ټول تصورات او تصدیقات دا بدیهی نشي کېدلی. څه نشي کېدلی؟ ولې جي وایي ډېر تصورات او تصدیقات دي موږ یې نه پېژنو. که چېرې بدیهي وی پکار دی چې موږ پېژندلی. همدغه شان ټول تصورات او تصدیقات بدیهي هم نشي کېدلی.
نظری ویم نظری هم نشي کېدلی ځکه که ټول تصورات تصدیقات نظری شي نو بیا چې یو تصور موږ معلومو د بل به معلومو یو نظری به معلومو بل نظری نه نو که هغه دویم هم واپس د اول نه معلومو اول د دویم نه معلومو دویم د اول نه معلومو دا خو دور دی او دور خو باطل دی دې کې علم د شی راځي د شی نه مخکې او یا به اول به دویم معلومه و دویم به دریم معلومه و دریم په څلورم او داسې به پسې رواني دې ته خو تسلسل ویلی کېږي دا هم باطل دی دې کې خو احضار د هغه امور راځي چې هغه انتهایی نه وي او حاضرول دا امور چې انتهایی نه وي دا خو د سړي په بس کې نه وي په خبرو پوهېږئ هلکه زمونږ قطبي هم ریکارډ شوې ده ښه که به یې څوک اوري قطبي ریکارډ د مخکې نه خجی اوس راشي خپل سبق ته بالضرورت اشارتون دی کې اشاره ده الی ان هذه القسمه دا تقسیم چې دی تصور او تصدیق دو اقسامو ته تقسیمول دا تقسیم بدیهیت دا بدیهی دی څه مطلب بدیهی دی لا يحتاج الى تجشم الاستدلال دا محتاج نه دی هغه تکلیف د استدلال ته چې ته پکې د استدلال تکلیف اوچت کې دلیل تکلیف اوچت کې دلیل ته ضرورت نشته کمرتکبه القوم ولک قوم دغه کار کړی دی قطبی مولا والا کړی وغیرہ کنه وذالک وجدا دا اوس دلیل پیش کوي مولوی صاحب خپلم وجه بیانې بیم وی بدیهی ځکه ده تصورم دو اقسامو ته او تصدیقم دو اقسامو ته تقسیمېدل بدیهی ځکه دي موږ ګورو یار کله کله یو شی ټولو ته معلوم وي حتی چې موږ کې لیونو ته معلوم وي ماشومانو ته معلوم وي نور رڼا که هر چا ته پته ده او ځینې داسې شی نه چې هغه موږ کې څوک هم نه پېژني تعریف نه غیر نو معلومه شوله بعضې بدیهي دي او بعضې نه دا لوبه په تصوراتو کې هم ده ټول خلک یې کله پېژني او کله یو هم نه پېژني او په تصدیقاتو کې هم ده نو معلومه شوله تصوراتو کې هم بعضې بدیهي بعضې نظري او په تصدیقاتو کې هم لأن منګ چې اذا رجعنا کله چې منګ رجوع کو الى وجداننا خپل سوچ طرف ته تحقیق کو وجدنا خپل عقل طرف ته من رجوع کو وجدنا من التصورات من مندو د تصوراتنا بعض تصوراتنا ما هغه هو حاصل لنا بلا نظر چې هغه موږ ته حاصل وي بغیر د نظر نه لکه تصور د حرارت او برودت د ګرموالي او د یخوالي تصور دا سر چاته معلوم دی لکه یخني ده څوک هم دا تپوس نه کوي کومه ده یخني که چا دا تپوس وکړلو که نه ګپ کیم چې کومه ده یخني ته به ورته ووایې دا بدیهي شی دی که بدیهي څوک تپوس نه کوي ته بیا بیخي د لیوني نه هم بترې چې دې پته هم درته نه لګي چې یخني کومه ده همدغه شان ګرمي ومنها ما هو حاصل بالنظر او بعضی په تصوراتو کې هغه دي چې هغه حاصلېږي په نظر او فکر سره که تصور حقیقت الملکی لکه تصور د حقیقت پرشتي او د والجن او د جن هلکه د ملک چې شی دی پرشته او د جن چې شی دی دا څوک پېژني نه دی به تعریف کې څه تعریف به کې د پرشتې کې جوهر نورانی یتشکل باشکال مختلفه دا یو نورانی جوهر دی په مختلفو اشکالو شکلونو باندې راځي او جن دا هم جوهر ناری دا ناری د نورانی نه دی دا هم یتشکل باشکال مختلفه او موږ چېرته ونه لیدلو همدغه ارمان هم دی چې خدای پاک یې چېرته مغستان کې شپې لس 11 بجې راولي ښایسته شان پیری خو را نه له اوسه پورې هلته کس دی وایي پیرانو پسې خبرې مه کوه در پسې در به شي نو معلومون خو یې غواړو خو رانل نو ورته ووایه د یو درخواست خیر دی راشي ستاسو ارمان به پوره شي یو درخواست زمونږ ومنئ سترګې دې کږي او خپې هم دې کږي خو چې شکل یې لږ ښي جنۍ په شکل کې راولېږه مسافر دي نور طالبان هم یو یو راولېږي دی دا مفتین دي مفتین دلته بره دیره دي قلا دي داسې طریقه وکړئ چې بس خالي ما ته ښکاري ماله کومه پیری راله چې نور ته نه ښکاري او دغه شان که عطاالله له کومه پیری راله که نه چې سره به هغه ته ښکاري چې بل ته نه ښکاري چې بس که وتې کوي او بل داسې کار وکړي چې وتې هم چاته نه ښکاري د دغه پیری په ارمان باندې به موږ قبر ته لاړ شو خدای دې ښې ښې پیر کې دلته ناستې مي
را مخې په داسې ناسته به موږ څه وکړو وایي ناوې ښه ښایسته ده خو د بل چاره څه به بې وکړو ښه نو زه اوس یې ښه ارماني نه خو څه نشته دی نو وکذا من التصدیقات بعضې دغه شان د تصدیقاتو نه بعضې هغه دي یحصل بلا نظر په غیر د نظر نه حاصلېږي که تصدیق لکه ګوره تصدیق د دې خبرې بأن الشمس مشرقة د انور چې دا رڼا کوي ټولې دنیا ته معلومه ده والنار او اور چې محرقة خلق سیزي دا امر چاته معلومه ده ومنها او بعضې د تصدیقاتو نه هغه دي یحصل بالنظر چې هغې کې به نظر سره حاصلېږي دلیل به ورته ذکر کې لکه تصدیق د دې خبرې بأن العالم حادث دا خو اسانه خبرې ما خلاصه کې ذکر نه کړلې عالم حادث ته دې لپاره دلیل ته ضرورت دی لأنه متغیر وكل متغیر حادث دغه شان صانع دا موجود دی دا دې هم دلیل ته ضرورت دی لکه صانع چې د دنیا چا پیدا کړي موجود دی ځکه دا قاعده او قانون دی د هر صنعت صانع موجود وي د هر کارکننده موجود وي نو د دنیا هم چې کوم ده خو یو کار دی د دې به هم یو کارکننده دا موجود وي که چې مخکې راځي متن ته ورشئ واپس وهو ملاحظة المعقول لتحصیل المجهول هلکه دا نظر چاته ویلی کېږي مخکې ویلي ویقتسمان بالضرورت تصدیق او تصور بداهتن تقسیمیږي ضرورت او اکتساب بالنظر ته دا نظر لا چاته ویلی کېږي نظر نو د نظر تعریف ماتن کوي وهو ملاحظة المعقول لتحصیل المجهول موږ مرقات کې کړی و نظر چاته ویلی کېږي نظر ویلی کېږي متوجه کول د نفس ناطقه دي په طرف د امر معلوم لتحصیل المجهول د پاره د حاصلولو د امر غیر معلوم دا ترجمه ملان دي شرح نه وکړه کوم چې شارح کړی دا که تاسو بلندو وي نو نظر چاته ویلی کېږي او هو اوای خبر خو ته یاد راکړه د نظر دا مشهور ده نظر چاته ویلی کېږي د سی واوري په معلوماتو سره مجهولات حاصلول دقه ته ویلی کېږي نظر انسان چې شی دا اوس موږ نه پیژنو البته حیوان پیژنو مثال ناطق پیژنو نو دې لکه ترتیب ورکو حیوان ناطق انسان دی نو ګور انسان یې راته معلوم کو معلوماتو له ترتیب ورکول د دې لپاره چې مجهولات به حاصل شي دې ته ویل کېږي نظر او فکر دا موږ په مرقات کې ویلي کنه وای شولې به رسوي وهو ملاحظه المعقول دا خیال ساتل دي د معقول هغه خیال وساتي سره بارا لتحصيل المجهول چې مجهول به حاصل شي موږ څه ویلو وهو ملاحظه المعقول دا متوجه کول د امر معلوم دی ستې متوجه کې لتحصيل المجهول دې لپاره چې امر غیر معلوم به حاصل شي راضي مناسب انتهي آسان دیکھا قوله قول دماتن وهو ملاحظة المعقول النظر توجه النفس نحو الامر المعلوم نظر چاته ویل کی خپل وې متوجه کول د نفس په طرف د امر معلوم په دې قوله کې شارح دوه ټکي بیان یو ټکی دا دی چې دغه ترجمه کوي دغه برمتن او دویم ملاحظه المعقول ولي ویلو معلوم به ویلې دا غي درې جواب کوي ښا درې عذر بیان لګو غوړی توجه کول د نفس دی نحو الامر المعلوم په طرف د امر معلوم طرف ته دی نفس ناطقه متوجه کو سره باره ته متوجه کې مړه وې د امر معلوم نه یو کردار اخلمه لتحصيل امر غیر معلوم دې لپاره چې حاصل شي امر غیر معلوم وفي العدول عن لفظ المعلوم الى المعقول فوائد اوس وکړي آسان دي شارح نه د بوس کو د ماتن ولی د معقول د معلوم په ځای باندې معقول لفظ راوړی دي موږ ټول منطق کتابونو کې ملاحظه المعلوم دي او د څه راوړی دي معقول راوړی دي څه پیدا شته کنه ته چې کله د اصل نه وړي څه فایده به بیانې موږ ویلو کنه سر دې تړلې دي څه وجه به بیانې د ولی تړلې دي پوهیږئ په خبره هغه د بردا اوس درې جواب کوي وی وفي العدول عن لفظ المعلوم او اعراض کول د لفظ معلوم نه الى المعقول او معقول تلل
پدې کې فوائدو فائدې دي پکې درې فائدې بیان منها التحرز لکبر وګورئ مولوی صاحب دا قاعده او قانون دی چې لفظ مشترک دا به تعریفاتو کې نه ذکر کې معرف کې به کم الفاظ ذکر کې نه هغې کې به لفظ مشترک نه وي وجه دا د مولوی صاحب لفظ مشترک خپله پته نه لګي چې کومه معنی مراد ده او معرف او تعریف خو دې لپاره چې یو شی تا ته وښیي چې یو شی د خپله نه واضحه نه بل بس واضحه کړي نو دغه قاعده ملا نه جوړه کړې ده چې لفظ مشترک دا به په تعریف کې نه ذکر کې پوه شوي او معلوم لفظ چې دی هغې د نظر په تعریف کې ماتن را نه وړلو ځکه علم چې دی دا لفظ مشترک دی قاعده خو پوه شوي وایي که نه اوس وجه واورئ ولې ماتن معلوم لفظ را نه وړلو معقول یې را وړلو وایي چې ځکه چې معلوم د علم نه دی او علم لفظ مشترک دی دو معنی دی یو حصول صورت الشیء فی العقل معنی ده الصورة الحاصلة من الشيء یو دا ده او دویم الاعتقاد الجازم المطابق للواقع هغه اعتقاد چې هغه جازم وي د واقع موافق وي موږ چې ورته پرون یقین ویلو اذعان ورته ویلو که ستاسو یاد وي بل پرون نو د علم څو معنی شولې دوه نو دا خو لفظ مشترک دی حالانکه موږ دلته دا د نظر تعریف کې راوړو نو تعریف د نظر کې موږ لفظ مشترک څنګه راوړو لہذا معلوم را نه وړو معقول راوړو پیږي کنه علم چې مشترک دی نه دي مشتقات بم مشترک وي کنه معلوم بم مشترک وي غیر نه وړلو خو دې خلک جواب کوي ښا دا کومه قاعده چې دی ویل چې لفظ مشترک په تعریفاتو کې نه راوړي دا احاله منه دی چې قرینه په یو خاص معنی نه وي موجوده چې دلته کومه معنی مراد ده دې پته نه لګي او کله چې یو لفظ وي مشترک وي خدایي په یو معنی باندې قرینه موجوده وي نو په تعریفاتو کې راوړل شي به منه نه ده او دلته موجوده ده ځکه موږ له چې کلم لفظ د علم راځي په دې کتاب کې د منطقو کې نو هغې کې هم دقه مطلب وي الصورة الحاصلة من الشیء عند العقل دقه مطلب وي وګورئ وفي العدول ښه کوم ځای ته ورسېدلو او اعراض کول د لفظ معلوم نه او تلل معقول ته په دې کې فواید دي منها التحرز عن استعمال اللفظ المشترک چې سړی ځان بچ کړي یعنی ځان یې بچ کولو د استعمالولو د لفظ مشترک نه په تعریف کې یو خدا وجه شوله دویم ومنها التنبيه على ان الفكر انما يجري في المعقولات لږ بر وګورئ مولوي صاحب دویمه فایده دا ده معلوم لفظ یې رانه وړلو ځکه معلوم جزئی او کلي دواړو ته شامل دی جزئی او کلي معقول لفظ یې راوړو هغه صرف کلیاتو ته شامل دی او موږ ته دا راښودله په دې کې دا راته راښیي چې کاسب چې دی که نه کاسب یو شی کاسب او مکتسب تعریف خو مې کړی و که نه کم چې بل شی معلومه هغه کاسب وي او کم شی چې د بل نه معلومیږي نو هغه مکتسب وي حیوان ناطقون کاسب دی او انسان مکتسب دی دا ویلو که نه ښه جي نو اوس واورئ معقول لفظ یې ځکه راوړلو اشاره کوي دې خبرې ته چې دا منګه دا مجهولات معلومو که نه دا به په کلیاتو سره معلومو چا سره کلیاتو سره ځکه جزئی چې دی هغه نه کاسب جوړیږي او نه مکتسب جوړیږي جزئی نه کاسب جوړېدی شي نه مکتسب نو که معلوم هم راوړی وی بیا به ذهن دې طرف ته تللی چې هلکه معلوم خو جزئی ته هم شامل دی جزئی به هم دا کار ورکوي مجهول به معلوموي کاسب به جوړیږي یا به مکتسب جوړیږي بیا خو ته دغه وهم راتللو نو دا معلوم لفظ لري کو معقول یې راوړو چې دغه وهم هم ختم شي معقول صرف کلیاتو ته شامل دی پوه نه شولې څه وایي وګورئ ومنها التنبیه او بعضې د فوایدو نه پکې دا ده چې تنبیه ورکوي علی ان الفکر فکر چې دی انما یجري فی المعقولات دا جاری کیږي صرف معقولاتو کې امور کلیو کې الحاصلتو امور کلیه چې کوم حاصل وي په عقل کې دون الامور الجزئیه امور جزئیو کې فکر چې دا نه چلیږي ښه پوه شولې بي وجه څه ده فإن الجزئین وجب ځکه جزئی چې دی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا دا نه کاسب جوړیږي او نه مکتسب جوړیږي
وجه وي مده دې کنه نه وي ما راسم ټیم شته بس هم دغه زمانه خطبه وت لکه برو ګورئ جزین کاسب جوړیږي تاسو پته زید عمر لرا معرب نه دی او عمر زید لرا معرب نه دی خدا کافی نه د وسې وی مالک لیکل باندې کې به بروس بقلار لیکي جزئی چې دا کاسب نه جوړیږي مکتسب نه جوړیږي وجه دا د مولوی صاحب که جزئی ته کاسب جوړ کی د دې مکتسب بڅوک جوړي جزئی کې کلی توجه که جزئی کاسب کی دو صورت دي مکتسب به یا جزئی جوړي یا کلی که مکتسب جزئی جوړي نو دو جزئین چې خپل منځ کې متباین وي کا زید بیل شه دی عمر بیل شه دی بکر بیل شه دی او دغه شان د بل سړی چې دی غبیل شه دی ویګه او نازی اقبال بیل شه دی او ګلپاڼه پسې بیل شه دی نازی اقبال خو ژوندی ده کنه د خیر ها ورسې جزئی یو جزئی د بل جزئی نه مباین وي نو ګلپاڼه بیل دا نازی اقبال بیل دواړه یو نه دي ګوره دا بیلی بیلی ښځې دي لوبې وایي ځینې کسان چې دا به یو خلک یو نه دي بهرحال نو چې کله دوه مباین جزئی خپل منځ کې مباین وي نو یو مباین د بل مباین تعریف نشي کولی ځکه معرب باندې معرف حمل وي ها معرب باندې معرف حمل وي بیا خو به یو مباین حمل شي به زید عمر زید چې دی عمر دی دا غلطه شوله نه رسېږي او که چېرې دا جزئی کاسب وي او دا مکتسب یې چې دی مکتسب دا څوک وي کلی وي نو بیا دا جزئی به هم دغه کلی جزئی وي یا به د بل وي نه رسېږي دا کوم جزئی کاسب چې دی دا به هم دغه کلی جزئی وي یا به د بل وي که د بل وي نو بیا یو امر مباین را پاتېږي بل امر مباین باندې به حملېږي هم بیا ټیک نه ده او کوم د دغې وي دا کاسب جزئی دغه مکتسب کلی جزئی وي نو بیا به عام حمل شي عام خاص باندې انتقال د خاص نه براشي عام ته او الټه کې وس کچري دا کاسب چې ده کنه دا کلی وي او دا مکتسب چې کوم دی مکتسب دا جزئی شي اما قلوبي کوم چې ویلي نو دا صحیح نه راځي خجي دوه فائدې درم ومنها رعایت السجع او بعضی دا دي چې د سجع رعایت پکې ساتل یعنی بعضی د فواید نه ادا ده چې معقول لفظ راوړو رعایت د سجع پکې وساتلو سجع هم ویلي وکنه سجع چاته ویل کیږي یو لاحق دی لاحق لفظ دی رستونه لفظ داغي حرف اخیر برابر کی د سابق لفظ د حرف اخیر سره د څویل کی سجع نزلت دقه شان کول کا معقول لتحصيل المجهول الته لګیدل صحیح بس وګورو زرت و زلک خده ډیرو باندې پیران خوشحالي کې وخت مونږه سم نه خوشاله که مونږه نه خوشاله